امام مالک رحمه الله با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې ډیر زیات ادب او احترام وکاو، ډیر زیات ادب او احترام. څومره ادب او احترام وکاو چرته هم امام مالک رحمه الله په مدینه منوره کې په سورلای باندې سور شوی نه دی. نو امام شافعی ته یو ځل تاسو کې امام شافعی رحمه الله امام مالک صاحب ته وی چې استاد محترم تاسو بهترین او قیمتي سورلای در سره ده او ته مدینه منوره کې ته ګرځي سورلای باندې نه ګرځي ناوالی. نو امام مالک صاحب ورته وی وای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم ځای باندې قدمونه یې خېدي امام مالک کې بدا جرأت څنګه وي چې هغه قدمونه په خپل اس باندې پیمال کی دا ول نه شم کوله. اس خو نه پرېدا دومره ادب او احترام وکاو چې کله بدا سه بار وته نو د دیوال طرف ته روانو دیوال سره جوف جوف قتلو او اوچت قدمونه به غیستل. هغه وخت دا زمکه شکل نه و باغې ډېر وخت پورې چاپونه به پکیو. نو چاته تاسو کو چې امام مالک صاحب تاسو ولې دا اوچت قدمونه کړئ؟ ویل اصل چې زما دا قدمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو د پاسه را نشي دا زما بے ادبی ده. هغه زمانه کې بنو عباس یو خلیفہ ابو جعفر منصور باندې مشهور هغه امام مالک صاحب په سره له مسجد نبوي ته او خبره ور سره تیزی کړي. نو امام مالک صاحب ورته وی ویل خبره خطا کا دا د نبی صلی الله علیه وسلم جمعات ته هغه په قبر کې تشریف فرما ده اواز خطا کا एकदम اواز کو خطا کو. چرته هم امام مالک رحمه الله د مدینه منوره په حدود کې تقاضا نه کړي، تقاضا نه بهر ورته ویل دا به ادبی غړم. چرته په سفر باندې لاړل فورن په مدینه منوره کې حاضر شو، فورن به ځان حاضر او چې اسنه مال بل ځکه مرګ را لشي. ول د نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې زما مرګ چې کوم دی دا وخت دی. نو د دې ادب برکت دا ما ته متوجه شي د دې ادب برکت دا چرته ناس یو شپته رشوي نه ده چې امام مالک رحمه الله نبی صلی الله علیه وسلم خوب کې نه لیدل. هر شپه په خوب کې لیدل دا برکت د ادب. یو ځل درس ناستو او یو طالب رامنډه والے د طالبانو د پاسه خپې کې خو دی او د امام مالک رحمه الله تندې خپل کوه. نو امام مالک رحمه الله ورته ته وړه به دبي وکړه زه د حدیثو درس کې ناستم تر طالبانو په سرونه باندې خپې کې خو دی او رامنډه دی والے زما تندې خپل کولاولي. هغه کس ورته وی ویل بیگا ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب کې لیدلو چې تعالی را لاله او ستا تندې مبارک خپل کو. نو ما ویل اسنه دا خوب بل چالي دلې ستا په دې تندې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم شونډې اخی. نو ما چې د غاغزي باندې زم د خپل شونډې کې دما او دا تبرک او دا برکت زه حاصل کوم بل څوک حاصل نکي. نو امام مالک رحمه الله ورته وی چې دا شپه نه د تیر شوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما تندې نه خپل یو زما د هغه شپې ملاقات نه کیږي. دا برکت د ادب د احترام دی. یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له خوب کې رااله د امام مالک رحمه الله تمنا داوا ارزو داوا چې مال مرګ مدینه منوره کې راشي. دا تمنا او ارزو و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب کې رااله ورته وی د الله رسول زما په جون کې څومره ورځې څومره کلونه باقی دي مطلب خپل مرګ دغه راته اوخه مطلب دا چې زه په هغه وخت کې د مدینه منورې نه بهر نه وځم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله داسې کو پینځه ګوتې ورته ونیولې په خوب کې داسې چې کله امام مالک رحمه الله را پاسید سوچ کې پریوت چې دې څه مطلب چې پینځه ورځې مراد دي، پینځه هفته مراد دي، پینځه میاشتې مراد دي، پینځه کلونه مراد دي. پریشانه کې پریوت. یو شاګرد ته ویل شاګرد راشه لاړ شه محمد ابن سیرین لاړ شه هغه د خوبونو په تعبیر کې ډېر زیات ماهر دی او داغه نه تاسو کو ما ورته نه یاده چې دا خوب امام مالک لیدل ما باندې یاده. هغه شاګرد لاړل چې کله محمد بن سیرین به لاړل نو دا خوب ورته بیان کو. هغه ورته وی چې دا خوب خو د امام مالک نه علاوه بل څوک کېدی نه چې هغه دا خوب لیدل بل څوک کېدی نشي. هغه شاګرد ته خو امام مالک رحمه الله فرمایلیو چې ما باندې یاده هغه ورته مخکې نه ویلې. نه شاګرد ورته وی او دا امام مالک رحمه الله بالکل دا خوب لیدل. نو محمد ابن سیرین ورته وی چې د دې دا مطلب نه دی یا 15 ورځې مراد یا 15 هفته یا 15 میاشتې یا 15 دا مراد نه دی. دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آیات ته اشاره کړنه ان الله عنده علم الساعه. دا 15 خبرو ته اشاره کړې ده چې 15 شیزونو علم ما ته نشته ستا د مرګ پته ما ته نه لګي. یو آیات ته اشاره کړې ده او په آیات کې 15 خبره خدای پاک ویلي چې دا غي علم الله ته دی. لاول علم د قیامت د الله ته دی. قیامت پکې لرا دي شرط یو بنده ته الله دا علم چرته او پیغمبر ته دا علم الله نه خو درې. نو دې آیات طرف ته اشاره کړې ده چې یو علم د قیامت د الله ته پته بل چا ته پته نه لګي او بل د باران پته د الله ته لګي چې کله بکیږي څومره بکیږي څومره بنوي څنګه چل به د خیر به د شر به د اور باران بکیږي د ابو بکیږي سبب دا علم الله ته دی. او بل د رحمونو پته چې د انسان د زنانه په ګېډه کې سړي د شقی دی کنن سعید دی واځي دا پته نه چې الټراساوند کې چې پته لګي دا مذکر دی یا مؤنث دا معنی مراد نه ده. د مذکر مؤنث خبره ځان لگا دا بدبخت دی کنه بخت دی عمر به سمروي رزق به سمروي
دنیا کې به زندگی څومره تیرې، دا معنا مراد ده. او دریم څلورم نمبر بنده به سبا له څه کوي، سبا به دا څه کار کوي، کار له بدي که به نه ځي، کار به کوي که به نه کوي. او پنځم نمبر دا به کله مري، د مرګ به کله وي، د څه نه به وي، څنګه به مري. نو امام مالک رحمه الله ته وویه چې د دې پنځو ګوتو اشاره دا دقې ته وه، دغې ته وه چې د دې علم صرف الله ته د هېڅ چا ته نشته. نو امام مالک رحمه الله به د مسجد نبوي آداب د وجې نه، د مدینې منورې د ادب او د برکت د وجې نه داسې شپه تېره شوې نه ده، داسې شپه تېره شوې نه ده چې هغه پیغمبر علیه السلام خوب کې نه لیدلې.